أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. سورة البقرہ اول سپارہ آیت نمبر 43. دی آیتونو کے رب العالمین فرمائی کہ اے بنی اسرائیلو تاسو پخپلم گمراہان وئی کہ اول کفرم پا کتاب پا قرآن اکڑو لا مشرکانو ندے کڑے تاسو مخکن کفر اکڑو یا پا قرآن کفر گویا کی اول کفر تاسو اکڑو پا تورات باندے. اللہ فرمائی تاسو گمراہان ہوئی بیائی ورطو فرمائل چھ صرف گمراہی نا بلکہ تاسو بخلقم گمراہ کول. بعضی خبر بم حاقی اوکی او بعضی بم باطلی اوکڑی حق و باطل بم گڑوڑولو او دغرنگی کل بدرتا حق خبر معلوم و دلیل بدرتا معلومو دے باوجود بتاسو پٹولو او دا سمنے چھ تاسو کے جہالتو پویدلینا. رب العالمینو فرمائل وانتم تعلمون تاسو تخپتوا چھ گورا دا کم حق و باطل چھ مونگ گڑوڑو او دغرنگی حق چھ پٹو دا دیر قوی عمل لے خپ اخپل دے بد خسلتونو باندے خبردار ہم وئی. اس ورطا رب العالمین فرمائی چھے اے خلقو تاسو نیک عملون کوئی بدو عملون نزانو ساتئی موز قائم کئی زکاتون ور کئی. دیکھ دیر خبرو طرف تا اشارہ دا چھے اے ظالمانو تاسو حقوق اللہ برباد کری دی اور حقوق العباد برباد کری دی. حقوق اللہ پورا کئی حقوق العباد پورا کئی اور دائے ورطا یو قسم خلاصہ ویلے دا دین. دین صرف موز نہ دے عبادات نہ دی بلکہ دین کے حقوق العباد ہم شامل دی. قرآن کے رب العالمین فرمائی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ. نیکی دا ندا چھ صرف دا دے غم وڑے چھ مشرق تب مخکو کا مغرب طرف تب مخکو. اصل نیکی دا دا چھ پرب ایمان راوڑے اور دا سی ایمان چھ حقوق اللہ میں عبادت گنے حقوق العبادم عبادت گنے. صرف پا حقوق اللہ پادا کولم تا جنت تا نشت لے اور نہ صرف دا حقوق العبادو پا ادا کولو باندے جنت تتلیش. دوان لازم و ملزوم دی آیت کی امدے خبر طرف تا اشارہ دا. اے خلقو پا مسخو اللہ برازی کوئی وآتو الزکاة پا زکاة ورکولو باندے مخلوقم رازی کئی. زکاة دا رد دے پا آغا خلقو باندے چا اگوی صرف منزونو تا زور ورکڑئی چکو کل عباد شی بیاتی گاونڈی خپائی دے بگرزی و عزت دین محنتو نکوا کور کے بے اخلاق بد اخلاقی. اعلان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خیرکم خیرکم لے اہلی وانا خیرکم لے اہلی. تاسو کے بہترین کا ساغ دے چکم خپل کور والا سر خسلوک کئی کور کی چگی دڑے اور بار شہرے دیتا ہوئی کامیاب انسان. مونگ تاسو باہر دیر خستہ جوان تیرو خلقو سرا کور کے بد اخلاقی کو نا سرنگی چموز دا رب بندگی دا حقوق العباد دام دا رب بندگی دا اور سنگا چوک دے سجدے لگو دا سی خستہ اخلاق با پکور کی چلو
گاونډي سره بچلو، خپل دوست سره بچلو. یو عالم ډېره ناشنا خبره کړې وي، قرآن چې ته ځای په ځای ولټې نو اقیموا الصلاة نه پس به وآتوا الزکا وی. مخکې د مؤمنانو صفات 15 ذکر شول سورة البقره ابتدا کې، پاغې کې دا خبره وشوه اقیموا الصلاة وآتوا الزکا. اے خلکو مزم قائم کړئ، اے خلکو زکاتونه ورکړئ. او دا زکا یو عالم ډېره ناشنا خبره کړې وی بعضې کس منځونه خډیر کوي خو کور کې پیشو منډه وي په چپلې داولي چې څه شی ونه خوري، یعنی دومره سخت سړی وي جیب ته تاله لګولي. الله فرمایي اے خلکو، اے یهودیانو، اے بنی اسرائیلو، اے تمام انسانانو، مزم قائم کئی، حقوق اللہ ادا کئی، حقوق العباد ادا کئی. اور صرف پا حقوق العباد کار نه کیږي. بعضی کس دا سیاسی خلق بازی اغوی وی چې موږ حقوق العباد پورا کوو، صرف پا حقوق العباد نه خلاصیږي. حدیث کې راځي پروز د قیامت با اول حساب د مس کیږي. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامه الصلاة فإن صلحت صلح العمل كله وإن فسدت فسد العمل كله. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اول حساب با پروز د قیامت د مس کیږي. که مس دی صحیح ټول اعمال دی صحیح، مس دی برباد ټول اعمال دی برباد. مس حقوق اللہ دے کہ حقوق العباد دے؟ حقوق اللہ دے. ما خلق وہی چې اللہ جل شانو حقوق العباد نہ معاف کئی، حقوق اللہ معاف کئی. غلط خبر ده. څنګه چې حقوق العباد نہ معاف کئی داسې حقوق اللہ نہ معاف کئی. قانون دی دا بیل خبره ده چې رب رحمت ډیر زیات ده، په غضب باندې زیات ده. خو لیکن د دې دا مطلب نه دی چې رب درته قانون بدل کی. رب کدا ټول خلق د جنت نه راوباسي او جهنم ته لړکی، جهنميان راوباسي جنت ته لړکی، هم الله په حق دی. خو قانون دا نه دی. قانون دا دی چې من عمل صالحا، چا نیک عملو کو الله بوله خسته بدله ورکي، چا بد عملو کو بد بدله به ورکي. یو عالم ته چا وویل چې زه به په نیک اعمالو کې، یعنی نیک عملو کې پر ورځ د قیامت ولاړم، که بد عملو کې به ولاړم، یا زه جنتی یم که جهنمی یم. ما ته لږ نقشه واچوه. هغه وایي قرآن کلاو که قرآن وایي ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. کیسه ختمه کړي. نیکان خلق بنعمتونو کی وی، فجار خلق بجہنم کی وی. کیسے ختم کرے. نو حقوق اللہ حقوق العباد بدوانا پورا کہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی اے دا اللہ پیغمبرہ فلانے تن دے آغا خودیر سخی سڑے ہو، آیا دا با پروز دا قیامت پا دے سخاوت باندے بخلائشی. عبداللہ ابن جدعان نومی ورته واغشتو. دا ډېر سخي انسانو، غریبانانو مددونه به کول، د کونډو رنډو به یو قسم خدمتونه کول، د هغوی د هر څه خیال به ساتل. و یې د الله پیغمبره عبدالله ابن جدعان به په دې سخاوت د الله په دربار کې خلاص شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل نه، اے آسان خبره. ابو طالب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څومره محنتونه کړي، څومره تکلیفونه برداشت کړي دین د پاره. چا ابو طالب خو ایمان نه راوړی، دا به جنت ته لاړ شي، هیڅ چیرې نشي تللی. قرآن هم دغه پیغام بنی اسرائیلو تم ورکوي او ما او تا تم درکوي چې خلکو حقوق الله هم پوره کوي، حقوق العباد هم پوره کوي. الله فرمایي واقیموا الصلاة او قائم کوي منځ، وآتوا الزکاة او ورکی زکات، ورکعو او رکوع کئی،
مع الراکعین سرد رکو کونکو رکو کئی سرد رکو کونکو مفسرین کرام فرمائی چې رب العالمین بنی اسرائیل تداولی و فرمایل چې ورکو مع الراکعین رکو کئی سرد رکو کونکو نیو معنی خو مفسرین کرام دا کئی چې هغوی کې تکبر ځکه دا بنی اسرائیل مولیان خلقو پوهه خلقو او دوی کې خپله یو نشوي شیخ عبدالسلام رحمه الله الله دې قبر د جنت باغیچه وګرځوي هغې به فرمایل د ځوانۍ نشم کوزیږي ځکه سړی بوډا شي هغه نشه یې لاړه شي د مال نشم د سړي نه کوزیږي کله مال ډیر وي سړي کې نشه ډېره وي مال ته لاړ شي سس پس پاتې شي هغې به فرمایل علم یو داسې نشه ده چې دا نه کوزیږي بلکې چې بوډا شي تجربې به هم در سره سیوایي علم به در سره نور هم سیوا شوی نو دا نشه نه کوزیږي او دا بدترینه نشه ده قرآن وی دوی کې تکبر نو رب ورته وی ای خلکو ورکو مع الراکعین یعنی خشوع کوي رکوع په معنا ده عاجزي ده ای خلکو تاسو عاجزي وکئ رب ته ولې تکبر کوئ دا ډېر بد خصلت دی او دوی کې موجود دویم تفسیر ورکعو اور رکوع وکئ ای خلکو مع الراکعین سره د رکوع کوونکو یعنی معنی دا چې ای خلکو تابعداري وکئ سره د تابعداري کوونکو مع المنقادین تابعدار شي ټول خلق تابعدار دي د رب تاسو هم تابعدار شئ کنه نو دویمه خبره دا ده چې ټول خلق دوی تابعداري کوي خو تاسو هم د رب تابعداري وکئ بل دا مفسرین کرام فرمایي چې دوی کې یو بد خصلت دا او چې دوی به مسجدونو ته نه تلل دوی به ویلې چې مړه کال کې یوه رکوع په مونږ لازمه ده رکوع به یې نه کوله لکه مخکې به راشي دوی دا خبره کوي چې مونږ ته به اور نه رارسي لن تمسنا النار الا ایاما معدوده مړه مونږ جهنم ته هم نه ځو لکه د بعضو خلکو چې اوس هم خیال دی کئی به ارامتوب او خبره به دا کوي چې مونږ ته جهنم نه دی دا د رب قانون دی مخکې ما وویل که بد عمل دی کولو دا امید ځان نه لرې کا ان الابرار لفی نعیم قرآن دی او قرآن قانون دی و ان الفجار لفی جهیم فجار نافرمان خلق به الله جهنم ته بیا لړه کوي نو دوی کې دا نشوا چې دوی به سجده نه کوله رب ورته فرمایي ورکو مع الراکعین رکوع کوي دوی به رکوع نه کوله یو مفسر ناشنا خبره کړې ده وی رب ځکه صرف رکوع خاص کا مخکې خو یې د مونځ حکم وکړو خو د رکوع خاصوالی ځکه ذکر که چې بعضې خلک مونځ کوي خو رکوع ډېر جل کوي رکوع په سکندونو کې کوي نو قرآن خاص د رکوع ځکه ذکر وکړو چې ای خلکو د رکوع نه ځان مه خلاصوئ تاسو به په دې ویډیوګانو کې په نیټ کې هم دا کتلي بعضې خلک مونځ کوي د هغې ریکارډنګ چا کړی وي نو دومره جلتۍ سره یې کوي چې رکوع ورکې ښکاري نه قرآن خاص ذکر د رکوع کو بل دا چې خلک رکوع صحیح نه کوي ګډ وډ ولاړي قرآن خاص ذکر د رکوع کو نو جلتی به په مونځ کې نه کوي داسې نه چې رکوع وخوړي زمونږ کلي کې یو تن دی چاته تپوس وکړو دا حقیقت دی وایي لږ مونځ سلو کوه که نه ولې دومره تیز مونځ کې نو هغې ورته جواب کې ویلی چې هر ایک دا اپړه اپړه رفتار هونده دا هر چا خپل خپل رفتاري دا په رفتار باندې نه ده چې هر څوک به په خپل رفتار سره مونځ کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي 3 ځل واپس کړه وایي ارجع فصلی فانک لم تصلی ورشه مونځ وکړه تا مونځ نه دی کړی یو صحابي یو تنو کتو چې جلدی مونځ کولو صحابي ورته وویل که ته داسې حالت کې مړ شوې ته به په دین اسلام مړ نه یې ته به په کفر کې مړ یې دا مونځ ډېر اهم رکن دی نو دا به په جلتۍ سره نه کې ځکه قرآن ورکوو مع الراکعین ویل زموږ استاذ به خبره کوله او ډېر عجیبه خبره
ای بعضې خلک دومره جلد موس کوي چې شیطان خبرېږي دی ته کور ته م رسېدلی شیطان وسوسه نیکمل سړي ته اچوي چې سجده کې الله ته پروت وي وایي سبحان ربي الاعلی سبحان ربي الاعلی نو شیطان راشي وسوسه ور واچي او چې یو کس لا ټیټ شوی نه دی او پاسېدلی دی بلکې کور ته م تلی نو شیطان وایي کم ټایم کې وسوسه واچو حیران او پریشان هم پریښی دی همداسې به ګرځي بهر صورت قرآن ځکه ورکوو مع الراکعین جدا ذکر که چې خلکو رکوع طرف ته خاص توجه وکړي اتأمرون الناس بالبر اے خلقو تاسو کم کوئے خلقو تادنی کئی خلقو تادنی کئی حکم کوئی وتنسون انفسکم او هر کڑیم دی خپل زانونا بل تادنی کئی حکم کوئے او زانونا مہر کڑی دی دا خصلت دا بد خصلت پا یہودو کی موجودو بل تبے دنے کیو کم کولو پخپلا بینے کیا دینا کولی اللہ فرمائی اے خلقو دا چل مکوے خلقو تا دنے کیو حکم کوی نو پخپلا ہم پہ عمل کوا قرآن وی اتأمرون الناس بالبر خلقو تا دنے کیو حکم کوے وتنسون انفسکم زانو مہر کڑے دوی کی دا خصلتو چه حق بے پیجندلو چا یہودیانو حق بے پیجندلو خو عمل بے پی نکولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت با یو یہودی سڑی کولو یو علکو اغیب دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کولو یو رز اغی بیمار شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تچاو فرمائل چاہد اللہ پیغمبرہ آغا یہودی الگ چستا خدمت بے کولو بیمار شوئے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہد آغی کور طرف تا ورلو یہودی عالمو دا آغی بچے ہو دا پلار عالمو دا تورات اغم خوشحال شو چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زما کور طرح غلے چوے کتو بچی یو قسم دا مرک ٹیمو در سخ حالاتو کیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر غبصرف هم دغا غمو چه داد سرنگی دا جہنم اور نبچی و جنت طرف تلائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر تور لکین آستو دعوت ورطورکو چه لا الہ الا اللہ ہوا ہے کامیاب بشی جہنم اور نبچ اغالک چه دا خبر دا پیغمبر واوری دا نخپل پلار طرف تیو قتل چه پلار سی اجازت رہ گئی دکا دا معاشرہ دیسے دا خلقو ته چې د دین خبره کې خلق زر وی پلار خو مې دا طریقه نه کوي ګمان کېدی چې پلار مې چرته د اسمان نه راکو شوی او یو انسان دی څه پیغمبر خو نه دی چې ستا پلار کم عمل کوي بس هغه به ښایسته عمل وي یو انسان دی کله به خطا کېږي کله به صحیح وي وایي نیا به زموږ دا طریقه نه کوله یاد ولرو مور و پلار طرف ته ذهن وړل د دین باب کې نه دي پکار قرآن وی فلا تطیعهما د دوی تابیداری مکوئی اغتا تا د ناروا حکم کئی تب ناروا نہ منے دسو بنوے چه پلار میں وی قرآن تب گوری د دین باب کی د محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان تب گوری تا تاقوی چرس روڑا چرگٹ روڑا دا ناروا کار دے قرآن وی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان پا گناہ باندے بچا سر مدد نکے او تا والا را خوشے کڑی خود تم گناہ گاری دا سے بنوے چه دا میں پلار دے دلتا بے تابیداری نکے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق حدیث دے تاسو با دا مخلوق تابیداری نکوئی دا رب پا اطاعت یعنی دا رب پا نافرمانے کی با دا مخلوق اطاعت نکے رب دے خپشی خیر دے خوچ مخلوق رزیشی نا دا چلبا نکے دا رب نبایا رے گی نو آگا یہودی غلام اغالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی کل دعوت ورکوڑو نو پلار تے رفتے ہو گتا چی پلار تی اجازت راکی زکا پلار خوی دا تورات عالمو نو پلاری پا دے سر ورطا اجازت ورکو چی ہوا یا کلمہ چی کامیاب شی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی کل دعوت دوبارہ ورکو اگے کلمہ ہوئیلا اپلار اشارے طرف تے ہو گتا پا دے ٹیم کی اگے تا مرگ را گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر خوشحال آو اور دیر دا خوشحالی دا وجہ نسترگو نوخ کتلے
او دا خبره کوله الحمدلله الذي انقذه من النار. ټول تعریفونه دی هغه ذات لره چې نن یو بنده اور د جهنم نه بچ کو. بهر صورت ګوره پلار زوی طرف ته اشاره وکړه چې ووایه کلمه. بچی ته وایي کلمه ووایه، په خپله کلمه نه وایي. یهودو کې دا مرض ښه ورته پته وه چې دا پیغمبر حق دی. مشرکانو ته به ویلې دا تپوس دې وکړئ. هغوی چې به وکړو دي ته به ښه پته و چې دا حق پرسته پیغمبر دی. یو ځای کې عمر فاروق رضی الله عنه ته بعضو خلکو خبرې وکړې یهودیانو، په دې کې هغوی ملامته شول. نو هغوی ویلې عمر مونږ به ایمان راوړو خو په تا بسو باندې کم پیغمبر دی په هغې باندې جبریل وحي روړي او زمونږ جبریل سره نه لګي. بس جبریل سم نه لګي ځکه دا دین نه اپناو کو. نور مونږ ته ښه پته وه چې دا پیغمبر حق دی. عمر فاروق وایي چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته ورغلم، هغه په لاره روانو. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخکې جبریل دا خبره وکړه، قل من کان عدوا لجبریل. دا آیتونه نازل شول او په دې آیت کې همدغه خبره ده، څوک چې د جبریل دشمني هغه د الله دشمن دی. عمر فاروق ډېر حیران شو، وی د الله پیغمبره لا زه تا ته نه یم را رسېدلی، جبریل هم تا ته راغلی، وحي هم راوړی ده. کمال دی. بهر صورت یهودیانو ته به حق پته وه، بل ته به ویلم چې دا حق دی خو منلو ته تیار نه و. ډېر داسې واقعات دي. بهر صورت هغه د کرز او ابو حارثه واقعه مشهوره واقعه ده. ابو حارثه د انجیل عالمو، کرز یو امی سړی و. دواړه مناظرې له راتلل رسول الله صلی الله علیه وسلم له. ابو حارثه خو د انجیل عالم او چاله مناظرې له راتلل رسول الله صلی الله علیه وسلم له راتلل. په اس باندې سوارو، د عالم رور د اس خپو خوېدله. نو چې وخوېدله د امي سړي ویلې تعیس العباد، الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم تباه کړي عیاذا بالله. په دې کې ورته هغه کم رور چې مولا او د انجیل عالم هغه ورته بل انت تیسته، تا دې الله تباه کړي. والله انه لنبی الذي كنا ننتظر، والله دا خو هغه پیغمبر دی مونږ چې انتظار کولو. ورته وایي هغه دې هلاک شي، الله دې تا تباه کړي. امیر ورته وایي حیران یم ستا په خبرو، یو طرف ته مناظرې له ولځې او بل طرف ته چې ما ورته خبرې وکړې زه دې بې عزت هم کړم، ایمان ولې نه راوړې؟ نو هغې ورته ویلې چې ما صنع بنا هؤلاء القوم شرفونا وامرونا واکرمونا. قوم له به څه جواب ورکوم؟ د قوم چې مې دومره واسکټونه اچولي دي، جامې مې اچولي دي، دوی چې راله عزتونه کړي دي، اوس به وایي چې ملا سړی واوړېدو. بهر صورت دوی به حق پیژندلو منلو به نه. قرآن وی اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. دا ما تا تم خطاب دے، ما تا تم خطاب دے. یو عالم وی لا تنها عن خلق وتأتی مثله عار علیک اذا فعلت عظیم. وی کس ممنه کو دا یو بد عمل نه چې کله سبا له تم هغې ته راتګ کې. دا به ډېره بده خبره چې سبا له راځې او بل دې د هغه عمل نه منې کړی وي. دا څومره بده خبره ده. دا چل مه کوه، بلکې په خپله م عمل کوه، بل هم بدو نه منې کوه، په خپله هم منع کېږه. ما تا ته هم خطاب دی، مور و پلار ته هم خطاب دی چې خپل بچو ته وایې ورشه جومات ته او په خپله نه ځې. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. بعضې پلاران داسې په دنیا کې شته، یاره په بچو مې ډېر محنت وکړ، زه به څه نه وایم نو شکر دی ټانکې درته نه دي لګېدلي، خراب شوی نه په خپله مونځ نه کوي او بچو ته د دین تربیت ښیي. دا کېدلی نه شي. دا یاد ولرو قرآن وایي اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. په خپله عمل نه کوي او بچي ته وایي چې دین زده کړه. دا څه ګپ دی سر؟ بچی د پلار خبرو ته نه ګوري، د پلار کردار ته ګوري چې پلار مې څومره کردار والا انسان دی. قرآن ما او تا تم دا خطاب کوي اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. مخکې بني اسرائیلو کې دا بد خصلتو او هغوی مولیان خلکو،
نن په دې زمانه کې مولیانو کې دا بد خصلت دی، صرف عامیانو کې نه، مولیانو کې دا بد خصلت دی. په خپل حکم کوي، بل ته خلک کوئی په خپل مسلې کوي او په خپل په عملې کوي، که څه وایي بل ته مسلې کوي په خپل په عملې کوي. نو دا حقیقت وي. به یو مولانا چرته بیان کولو چې صدقې کوئ، صدقې کوي یې خلکو، او ډېر فضایل د صدقې بیان کړل. قدرت کارو چې کور ته راغلی دی، ښځې چرته بیان اورېدلی په لوډ سپیکر، بس ښځې ته وایي څه پاخه دي، ښځې ورته وایي چې یاره چرګوړی مې دله پخ کړی دی، چرګ. وایي نه مړه دا خو دې ډېر ښه کار کړی، چا راوړی دی؟ ذهن کې دا وي چې دا به هم چا راوړی. ورته وایي چا راوړی نه دی، زموږ چې حکم چرګ ګرځېدو، بس هغه مې ذبح کوم هلې چې تا د صدقې دومره فضایل بیان کړل، بس راشه صدقه وکړه. بس مولانا ډېر غوسه شوی دی، ورته وایي ظالمې دا خو ما خلکو ته ویلې چې صدقې کوئ، تا ته خو مې نه دي ویلي. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. څنګه بل ته د صدقې حکم کې، داسې به په خپل هم بیا صدقې کې. قرآن ویلي دي چې بل ته حکم کې په خپل به هم کې. دوی ورته لاره صحیح کړي. بهر صورت چرته وایي یو ورځ جومات کې خطبه وکړه او رالو کور ته، نو ښځې وله وایي چرته چرګ حلال کړی مولانا صاحب ته. ښځې ته وایي دا چرګ چرته نه رالو. ښځه ورته وایي چې بار ګرځېدو پردی چرګ و ما ذبح کو بس راو میړو. مولانا ورته وایي دا خو حرام دی، دا خو زه نه خورم. بس هغه ورته وایي چې نه خورې همدلته غلی کښېنه، ما خو پخ کړی زه به یې وخورم. غریب چې کتلی دي چې اوس خو نور څه نشته، بس دغه به خوري. وایي خو اوبه خو د خپل کور وی که نه؟ هغه ورته وایي اوبه خو د خپل کور وي. وایي مساله مساله وایي دا هر څه د خپل کور. وایي ښه بیا دا راواچوه. نو چې کله یې ورته د کوکر نه یا د لوښي نه وراچول، په دې کې د هغه د غوښې ټوکړه هم روانه وه دې پلیټ ته. نو دې ښځې ورته چمچه ونیوله. مولانا ورته وایي چې د ښوروا څه کم راځي دا راپرېږده. نو بیا یې وله لارې جوړې کړي په خپله حق، بل ته مسایل، او چې کله پې راشي بیا ورته لارې جدا کړي. بهر صورت قرآن وایي دا چل مه کوئ، دا بد خصلت په یهودو کې و، اوس په دې وخت کې مولیانو کې دی او په امیانو کې هم دی چې خپل بچو ته هم دیني تربیتونه ښیي. دا چل کوه بچیه، په خپله هم کوه که نه. دا ډېر بد اخلاقو کې راځي چې بل ته مسایل کوي او په خپله پې عمل نه کوي. اوس ورته الله فرمایي یو ټک ورکوي چې چلو یو امي سړی بچی ته وایي چې بچیه دا کار کوه، په خپله یې نه کوي، بېله خبره ده. قرآن دلته یو خبره کوي وانتم تتلون الکتاب، حال دا دی چې تاسو لولئ د رب العالمین کتاب، یعنی پوهه خلک یې. یو جاهله سړی دا کار وکړي بیا هم څه خبره ده؟ تاسو خو پوهه خلک یې، ولې دا چل کوئ؟ مه کوئ دا چل. وانتم تتلون الکتاب. سړی وایي مړه بل که دا کار وکړي ښه ده، ته خو ملا سړی که نه، یا ته خو پوهه سړی، ته ولې دا چل کوې؟ قرآن کې رب العالمین هم یهودو ته هم دغه خبره کوي. چلو دا نور خلک داسې کار کوي، تاسو ولې دا چل کوئ؟ وانتم تتلون الکتاب، تاسو خو عالمان یې، تاسو خو پوهه خلک یې، تاسو خو تورات لولئ، تاسو خو انجیل لولئ، تاسو ولې دا چل کوئ؟ مه کوئ دا چل. یو سړی پوهه وي او دا چل کوي، یو سړی پوهه وي ګناه کوي، دا غټه خطايي ده. الله فرمایي افلا تعقلون، آیا تاسو عقل نه کار نه اخلئ؟ افلا تعقلون، عقل نه لږ کار واخلئ که نه، ولې داسې چل کوئ؟ یعنې مه کوئ داسې چل. افلا تعقلون، عقل نه کار واخلئ. یعنې سړي کې چې عقل وي په دې خبرو پوهېږي چې زه څه کوم، خلکو ته څه کوم. الله فرمایي افلا تعقلون، عقل نه کار نه اخلئ. واستعینوا، مدد حاصل کئ، بالصبر په صبر سره، والصلاة په منځ کولو سره. مدد حاصل کئ پس سره، په صبر سره، والصلاة په منځ کولو سره. انسان ته ډېر مصیبتونه راځي دنیا کې چې ګرځې، دنیا کې چې اوسېږې، نو د مختلف مشکلاتو سره به ستا
سامنے راځي دا خاصه انسانانو ټینشنونو جدا وي نو بل ورته خوشاله لګي. مثال زه مقروض یم خو ستا بیماري ده نو زه وګورم چې په دې قرض نشته نو هغې ته هم به چا تا مزې وکړي خو هغه خو مرض کې مبتلا دی هغه غریب چېرته مزې وکړي. یا د کس مرض نشته نو چې بل وګوري چې دی خو منډی وایي خدسور کې دی هغه ته وایي به چا تا مزې وکړي او ته مزې مې چېرته وکړي د دنیا قرضونه دي راماندې د هر سړي ټینشن جدا دی. نو مونږ چې یو بل وګورو مونږ وایي به چا تا مزې وکړي بېغمه ګرځي دا بېغمه نه ګرځي. ټینشن زما جدا دی د دې جدا دی. نو د ټینشن د جداوالي د وجې نه مونږ ته یو بل په مزو کې ښکاري. بس دا دې دپاره چې انسان شکر ادا کوي. لاشکره حدیث کې مرضی اونچ نیچ ځکه دی چې د خلق د رب شکر ادا کړي. الله فرمایي خلکو مشکلات به در باندې راځي مشکلاتو کې به تاسو څه کوئ واستعینوا بالصبر والصلاة مدد به حاصلوئ په څه سره بالصبر په صبر سره. صبر او مصبر یو عالم ډیره ناشنا خبره کړې وی الصبر مثل اسمه مر لكن مذاقته احلى من العسل. ډیر عجیبه خبره کړې وی صبر د خپل نوم غونتی تریخ دی. مصبر یو څه شی دی دا حکیمانې په دوایانو کې اچوي قبض ختموي. سخت نه سخت قبض وي دا وله کپسول کې بند کي ووري کی قبض بالکل لاړ شي تریخ شی دی مصبر. دا زنانه چې ماشومان د پیو نه اخوا کوي دغه مصبر استعمالوي تریخ دی ماشوم بیا خوله نه وړي. نو شاعر وایي الصبر مثل اسمه مر دا صبر چې دی د خپل نوم غونتی تریخ دی لكن مذاقته احلى من العسل. لیکن د دې چې کوم انجام دی انجام یې ډېر ښایسته دی انجام یې ډېر ښایسته دی. بچی دې مړ شو الله دې مونږ سره د عافیت مسله وکړي الله دې په مونږ مشکلات نږدي. یو تن بچی مړ شو او دې پې صبر وکړي دې الحمدلله ووایي چې رب زه راضي یم په دې فیصلې باندې. بس حدیث کې راځي رب العالمین تخیلم وی ملائکو نه تپوس وکړي دا ملائکو نه رب ولې تپوس کوي ولې رب ته پته نه رب ته ښه پته وي خدا د یو شي عظمت د ښکاره کولو دپاره رب تپوس کوي. نو کله چې ملائک روح واخلي د ماشوم اولاد شي رب ورته وایي چې بنده مې څه ویل د چا بچی چې و تاسو خو د هغې د زړه ټوکړه وروړه هغې څه ویل وی بس هغې صبر وکړو الحمدلله وویل وی ښه جنت کې کور ورکوي او د هغې ته ولیکئ بیت الحمد حمد والا کور یو بېله کالوني ده په جنت کې او په هغې کې به شکرګزاره خلک اوسېږي هلته ورله کور ورکړي. نو ګوره صبر یې وکړو خو میوه یې څومره خوږه ده جنت کې چې ستا کوري نو ته جهنم ته بیا تلی شي نشي تلی بچی به شفارس کوي په ورځ د قیامت. نو ګوره صبر دې وکړو. د یو ښځې بچی وفات شوی حدیث دی ډېره جړل رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې صبر وکړه هغې ویل په تا لا راغلې نه ده بعد کې ورته چا ویلې چې هلاکه نه شي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم و زر ورمنډ کوي د الله رسوله ما صبر وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل الصبر عند الصدمة الاولى صبر اول وقت کې صبر اول وقت کې داسې نه چې مصیبت در باندې راله د شیعهګانو غوندې ځانونه وی او بیا چې کله ښه سوړ شي بیا وایي چې مړه بس صبر دی څوک اوس صبر نشته اوس د صبر جیب کې کېده حادثه درته یکدم راغله چا درته رنګ وکړو ډېر خطري کار دی. الله دې مونږ ته امن راکړي الله دې داسې مشکلاتو نه مونږ وساتي. خو راځي دنیا ده خو بیا به صبر کې واستعینوا بالصبر والصلاة په صبر سره مدد حاصل کا والصلاة او په موس کولو سره مدد حاصل کا. مصیبت درته ورسېدو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به یو سخت امر رالو موس ته به طرف ته به توجه وکړه. دې سړي توجه یو قسم موس طرف ته چې لاړ شي هغه خیالات مشکلات دا ختمیږي. قرآن ویلی ای خلکو واستعینوا بالصبر والصلاة. اوس قرآن یو خبره کوي وانها لکبیرة یقینا دا کار
خامخا ډیر ګران دی صبر کول ډیر ګران کار دی گپ نه دی مونځ کول ډیر ګران کار دی سوال راځي چلو صبر ګران شه دی مونځ خو دومره ګران نه دی بعضې خلک ودرېږي شل رکاته وکړي داسې مونځ خلک شپېته رکات هم کولی شي صحیح مونځ ګران کار دی د دې کلمات صحیح ادا کول په صحیح طریقې سره یې کول دا ډېر ګران کار دی دا د هر چا کار نه دی چې هلته دکانداري وکړه دلته ډایرکټ د امام صاحب جمع ولاړئ الله اکبر ته م ورپسې ودرېږي دا مونځ خو ډېر آسان دی په دې کې د دکان حساب به مو کې کم مال ضرورت وي د هغې حساب به مو لګې کم چاله ورکې د هغې م حساب ولګې مونځ کې هم دې کار وکړو دکان کې هم دې کار وکړو دا کار خو ډېر آسان دی صحیح مونځ ډېر ګران کار دی چې مخکې نه راشي اذان دې واورېدو راشي اسکارو کې مشغول شي او بیا د مونځ د فرض د تیاري دپاره یو 2 رکاته وکړي 4 رکاته وکړي چې توجه دې پیدا شي او بیا ودرېږي صحیح توجه سره مونځ وکړي دا کار ډېر ګران دی او بیا 5 وخته کول دا ډېر ګران کار دی قرآن وایي وانها لکبیرة ښه نو څوک یې نشي کولی الله فرمایي کولی شي خو بعضې خلک ټول نه الا علی الخاشعین مگر په عاجزي کوونکو باندې کم خلق چې عاجز وي رب ته کم خلقو کې چې نشه نه وي کم خلق چې رب پیژني هغه خلقو ته د عمل ډېر آسان دی دا دومره بیا ګران کار نه دی نه دی ګران خو الله نه یریدونکو خلقو باندې چې یو کس رب نه یریږي هغې ته دا کار ډېر ګران کار دی صحیح مونځ ګران کار دی لفظي ترجمې ته غوږ شي واقیموا الصلاة او قائم کئی منز وآتوا الزکاة او ورکی زکاة ورکعو او رکوع او کئی مع الراکعین سرد رکوع کونکو اتأمرون الناس آیا تاسو حکم کوئے خلقو تا بالبر دنی کئی وتنسون انفسکم او ارکڑیم دی خپل ځانونه وانتم تتلون الکتاب حال دا دے چھ تاسو للی دا رب العالمین کتاب افلا تاقلون آیا تاسو سوچ نہ لرئی واستعینو او مدد واخلی مدد حاصل کئی بالصبری پا صبر کولو سرا وسولاو پا منز کولو سرا وانہا او یقینا خامخا دا منز کول دا صبر کول لکبیرتن خامخا دیر گران کار دے حازم اردوانو تراجے دے یا یو تراجے دے مجھتا لکبیرتن ډیر ګران کار دی الا للخاشین مگر نه دی ګران په خوشو کوونکو الله نه یریدونکو خلکو باندې الله دې په دې خبرو عمل کولو توفیق را نصیب کړي دعا وکړئ اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الہ العالمین دا حضر جمی ایمان کامل نصیب کا کمزے پروچ آواز زی چاورتا غبنی ولوی شری حجتون قبول و منظور کا الہ العالمین زمون گناہونا معاف کا الہ العالمین مونگ دیر خطا کر یو زمون گناہونا معاف کا رب سنگ دی طاقت را کڑے چو قرآن تنازی ہمیشہ استقامت را نصیب کی ہمیشہ پا دین او دا دین دار و خادمانم جوڑ کی الہ العالمین چرم دا قرآن خدمت مونگ نماخلی ہمیشہ د دین د قرآن و سنت و جماعت سے تڑیلی ساتے الہ العالمین ترسو پوری جوندی و جون راتا پا قرآن و سنت راکی الہ العالمین کل دی دنیا نو رخصت ولو عظیمی کلمے سم رخصت کا چی پا زبان ہم دا عظیم کلمہ جاری لا الہ الا اللہ محمد رسول